د پاکستان او افغانستان چې کم جنگ روان دی نو په دغه جنگ کې چې دی ډزبندي شوې ده، لکه پاکستان چې په افغانستان کې کم اپریشن کوي نو په هغې کې ډزبندي شوې ده. ډزبندي د سره وجې نه شوې ده، کمې چې د اختر ورځې دي د دې د وجې نه چې دی ډزبندي کړې ده. بېګا د 12 بجو نه دغه ډزبندي چې ده دا شوې ده، ځکه چې نن په افغانستان کې اختر منولی کېږي. لکه د اختر اولنۍ ورځ چې ده نن په افغانستان کې ده، نو د دې د وجې نه د شپې د 12 بجو نه چې ده ډزبندي کړې ده. خو دا خبره یې کړې ده چې ډزبندي به وي، تاریخ ورکړی د 23 تاریخ چې د هغې د شپې د 12 بجو پورې به دغه ډزبندي. خو په دې کې که افغانستان د طرفه حمله وشوه نو موږ به دوباره د اپریشن د پاکستان حکومت ولري چې موږ به دوباره دغه اپریشن چې دی دا به شروع کوو. که د دې د طرفه په ډزبندۍ باندې عمل ونه شو او دوباره حمله وشوه نو موږ به دوباره چې دی د دې طرفه په افغانستان باندې چې دی دا به حمله کوو. بل دا د دې جنګ چې دی ښه پوره ورځې وشوې نو د دې د وجې نه بارډر چې دی دا هم بند دی. بارډر بند دی نو زیاتر پاکستانیان چې دي داسې دي چې هغه په افغانستان کې دي. په افغانستان کې دي د بارډر د بندېدو د وجې نه چې دی هغه پاکستان ته نشي راتلی، او د هغوی رشته دارو چې دی هغه دا وینا کوي چې پاکستان حکومت ته چې دا بارډر کولاو کړي او زموږ دغه رشته دار چې دي اختر مناوالو ته پاکستان ته چې دی دلته راشي، لکه چې اختر چې دی هغه دلته کې مناو کړي. نو د دې د وجې نه حکومت ته چې دی اپیل هم کړی دی چې بارډر چې دی دا د کولاو شي. حکومت له پکار دی چې بارډر کولاو کړي چې کم پاکستانیان دي چې هغه خپل ملک ته راشي او دلته کې چې دی هغه اختر مناو کړي.